چې قیامت پر ورځ به الله مهرباني څونه شروع شي داسې مهربان ابي الله جل په 99% محبت ته الله فیصله کوي نو 100% په 99% 1% تقسیم کړی اوس 99% پاتې دی د الله جل یو کم سلی سي محبت ته الله پاتې دی نو ځکه وایي چې وخشعت الاصوات خلق خو ډېر په یره کې خو چا مخې ته وي للرحمن د مهربان ذات مخې ته وي ګوره یو طرف ته لږ ویرولي او بل طرف ته لږ زړور کړو یره به وي خو د هغې سره به سي امید به وي د انسان به چلیږي په دنیا کې د دوو څیزونو ترمنځ د یرې او د رجا د خوف او د رجا په منځ کې د یرې او د امید ترمنځ به انسان خپل ژوند تېروي دا به نه وایي چې بس الله مهربانه دی بس د قارون په شان ژوند تېروه د فرعون په شان ژوند تېروه الله مهربانه دی او دا به هم نه کوي چې یو قدم مې داسې چوت کړو د الله ذکر مې پکې ونه کړو د الله جل شانو بس لاړم تباه شو مخ مې اخوا واړو د الله ذکر مې ونه کړو بس تباه شو او اله انچ ټیپ هغه دې برابر کړی که په دې انچ ټیپ باندې برابر وي الله دې بخي او که نه برابر نه دې بخي په دې پیمانه باندې او فوټ باندې او په دې معیار باندې برابر وي الله دې بخي نه دې بخي هغې نه معمولي که ذره برابر مخکې وروسته شو جال الله جل شانو لګولی دی ته به وی چې یاره بس هغه جال کې دا ټول خلک صرف یو څو کسان به وځي جنت ته به ځي نور جنت په خالي څوک ورته نه ځي ټول خلک به جهنم ته ځي زموږ کار دا دی که نه پوهېږي دی به جهنم ته ځي دی به 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 ځي دا کافر دا مشرک دا ظالم دا پلان کې هلکه تا ټول جهنم ډک کړو د خدای مسلمانانو جنت ته به هغه جنت به خالي یا به جنتیانو له خوند نه ورکوي دا جنت خو به خالي نه جنت ته خو هغه سړی هم ځي مخکې حدیث وي چې د هغه په زړه کې د اورې برابر صحیح ایمان یو پیرې کلمې ویلي بس هغه سړی هم جنت که ډېر ګناهګار جنت ته خو به ځي ځکه هغه په یو قانون کې پاس شوی دی نو کلمې ویلې د الله جل هغه سره پاسپورټ شته ویزه به ورسره نه ټکټ به ورسره نه کرایي به ورسره نه توشه به ورسره نه نو هغه به والم خوري هغه به دکیم خوري هغه به پولیس هم نیسي هغه به فوج هم نیسي چې کوم د الله فوج خو ځي به یو ځای ته به ځه نه هغه به رسوي زمونږ کاته ډېره خطرناک پوهېږي په دې باندې الله جل شانو سو فرمایل د خوف او د رجا په منځ کې الله همیشه موږ ساتي چې نه به ډېر مستېږي پوهېږي او نه به ډېر یېرېږي ځکه بېجا یره دا هم حماقت دی او د دې نه غټ حماقت هغه دا دی چې انسان صرف په امیدونو باندې خپل ژوند تېروي دا هم حماقت دی بس الله شته نو چې الله شته نو بیا خو دې دا هغه مهربانه دی بیا خو ته ګناه کوې دې خو دا مطلب چې الله به فرعون او موسی په یو تله کې اچوي داسې کېدی شي